अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद लरम چې تاسو ټول به روغ جوړ یې. هغه دوه افغانۍ جینکۍ دکاندار سره په دکان کې بدکاري کړې وه. بیا د هغوی ویډیو په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته وایرل شوې وه. دومره پورې وایرل شوې وه چې د جینۍ کورنۍ ته ورسېدله او د غیرت په نوم باندې جینۍ کورنۍ هغه دواړه جینکۍ قتل کړې او بوډا سړي نامعلومه کسانو قتل کړل. راځئ مینوالو، تاسو موږ سره دا ویډیو اخره پورې وګورئ چې د پوره معلومات نه خبر شئ. که څوک په دې چینل کې نوی مهرباني وکړئ سټار کلیک در سره ضرور سبسکرایب کړئ او بره ډالۍ نشان ووهئ، نو هر یوه معلوماتي ویډیو به تاسو ته ډېره په اسانتیا سره میلاویږي. هغه دوه افغانۍ جینکۍ دکاندار سره په دکان کې بدکاري کړې وه. بیا د هغوی ویډیو په سوشل میډیا باندې دومره زیاته وایرل شوې وه چې د جینۍ کورنۍ ته ورسېدله او هغه د جینۍ کورنۍ راپاڅېدل. غیرت په نوم باندې دواړه جینکۍ ډېرې په بې دردۍ سره قتل کړلې او بوډا سړي نامعلومه کسانو قتل کړ. عزتمندو، دغه بوډا سړي په دکان کې دوه جینکو سره بدکاري وکړله. لا یو ویډیو ترېنه شوره کړې وه چې هغې په سوشل میډیا باندې وایرل کړې ده او هغه دومره وایرل کړله دې خلکو چې د جینۍ کورنۍ ته یې ورسوله او بیا د جینۍ کورنۍ دواړه جینکۍ ډېرې په بې دردۍ سره قتل کړلې. عزتمندو، دا ویډیو د ټولو مسلمانانو لپاره یو ډېره زیاته د سبق وګرځېدله چې خپلې تورسرې عزتمنې او خپلې خویندې بهر یوازې مه پرېږدئ چې بیا داسې بیا سړیخواره راپاسي غلط کارونه ورسره کوي. لا یو ویډیو ترېنه کوي او بیا په سوشل میډیا باندې وایرل کوي چې بیا د هغې دا انجام وي. د بدو انجام دا وي. الله تعالی دې د داسې واقعې نه ټول مسلمانان په امن او امان کې وساتي. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. نورې معلوماتي ویډیوګانو لپاره په دې چینل کې اوسئ. والسلام.